او خپل بچی مدرسې کې داخلوم ان شاء الله داخلوم ان شاء الله. دویم دا چې اوس شوال میاشت ده اور حدیث کې راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر او کما قال علیه الصلاۃ والسلام. کم سړی د رمضان مبارک پورا روژې ونیولې بیا دې پسې شپږ روژې د شوال ونیولې فذاک صیام الدهر داسې دی لکه دوی غونډ عمر روژې ونیولې. څه معنا؟ تاسو ته ما دا ویلي دي چې قرآن کې الله پاک فرمي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. چا یوه نیکي راوړه هغه په څو بدلېږي؟ لسو باندې بدلېږي. یوه روژه په لسو روژو باندې بدلېږي. نه چې تا 13 روژې ونیولې دا 300 روژې شوې. او چې ته د شپږ روژې نورې ونیسې هره روژه الله پاک په 10 باندې بدل کړي نه دا به 80 روژې شي. نه داسې شوې لکه 300 جمع 60 برابر ہے 360 380 روژې شوې. کال کې 380 ورځې دي داسې دی لکه تا غونډ عمر روژې ونیولې اور هر کال دا کوي نه غونډ عمر د روژې شوې. ګوره که نیسې کمې خو الله پاک اجر ډېر درکوي. نه هر یو ملګری دا عزم وکړي انشاءالله مونږ به د شوال کې نن هم شوال دی دغه شپږ روژې به شوال ختمېدو نه مخکې دا روژې نیسو انشاءالله. روژې رمضان مبارک روژې م نیولي شپږ روژې ورپسې دا ونیسئ. ها البته دې کې ځان پوهې کې که مسلسل یې نیسئ بیا جایز دی. که منځ کې یوه ورځ نیسئ یوه پرېږدې دا ټیک دی اور که هرې هفته کې دوه نیسئ دا جایز دی. دویم دا چې کم سړي باندې فرضي روژې قضا پاتې وي هغه دا قضایي روژې راوګرځوي نفلي دغه د بعد ونیسي. ولې قضایي تپوس په کېږي فرضي اور دې نفلي روژو تپوس قیامت کې الله پاک نه کوي. البته فرض روژو کې کم کمی او دې سره به پوره کېږي نو په دې خبره باندې هم ځان پوهېږي. البته بعضې خلک وایي چې امام نفاس رحمت الله علیه فرمایي چې دا روژې مکروه دي اور هغه عبارت نیم رخلي د فتاوی هندیه نه. فتاوی هندیه کې جلد 1 صفحه 221 باندې لیکلي دي والاصح انه لا باس به. صحیح خبره دا چې دا روژې نیول ټیک دي کې هیڅ مسله نشته دی. امام حنیفه رحمت الله علیه چې د کم کراهت کول کړی دی هغه د څه وجوهات وجې نه کړی دی. اختر ورځ باندې روژه نیولل جایز نه دي. الله پاک فرمایي چې د اختر ورځ باندې د ټولې دنیا انسانیت د ما میلمانه دي زه دوی ته دعوت کوم. نه موږ وایو چې کم سړی د الله د میلمستیا نه انکار کوي دا ناجایز دي. ځکه کم سړی د اختر ورځې روژه ونیسي بیا د نورې 15 ونیسي نه دا مکروه دي. ولې تا ته اختر په ورځ باندې روژه نه نیولل پکار ځانې ما تا اختر په ورځ روژه نیولي نه د اختر اولې ورځې نه علاوه په دویمې درېمې څلورمې پنځمې هغه 29 30 شواله پورې دا روژې نیولل جایز دي. یو په دې خبره باندې دویم د مکروه د دې وجې نه ویلي چې داسې نه وي دا خلک د رمضان مبارک د فرض روژو غوندې دا هم فرض وګڼي. فرض به نه ګڼي دا مستحب دي اور یا سنت دي دواړه کوله پکې شته دي. نه مستحب دي یا سنت دي خو فرض اور واجب نه دي. نه چې کم خلک د شوال والا روژې فرض ګڼي هغې وجې نه د کراهت کول کړی دی. اور یا دا امام مالک صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د فرضي اور غیر فرضي روژې خپله کې ګډ وډ نه کړلی شي دې منځ کې ملاوټ ونه کړی شي دې وجې نه دې منځ کې فاصله پکار ده دې وجې نه کراهت کول پکې شوی دی. نور دا روژې نیولل مسلم شریف نه ثابت دي سنن ابي داود نه ثابت دي اور سنن نسائی نه ثابت دي اور انداغرنګ جامع ترمذی کې ذکر شته. صرف امام بخاری صاحب اور امام نسائی رحمت الله علیه دا روایت نه دي ذکر کړی. نه تاسو کې هر یو ملګری د عزم وکي ان شاء الله دا روژې به زه نه سمه ورځې لنډې دي موسمه ښه دی خیر دی. مثال پیر باندې یو پیر باندې جمعرات باندې بیا بل پیر بیا جمعرات بیا پیر بل جمعرات نه ته کې به هغه بل حدیث باندې عمل وشي. ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هر پیر هر جمعرات باندې روژه نیوله. البته بعضې ملګري دا تپوس کوي چې جمعې باندې دا روژه راغله بیا به څه کوو. نه روایت کې راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صرف جمعې روژه به نه نیسئ. جمعې سره یا جمعرات اور یا جمعې سره هفته 2 ورځې بیا پکار دي. صرف اونلی جمعې باندې جمعې ورځ باندې روژې نفلي روژه ساتل دې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړي. ولې منع کړي ده چې دې کې کم نورې مونږ نه مخکې مذهبونه تېر شوي دي هغو به دا کار کولو چې یو خاص ورځې باندې به روژه نیوله چې دې ورځې باندې اجر شته نور سره نور ورځو باندې اجر نشته. نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته دا ویلو چې د مسلمانانو دا عقیده جوړی چې جمعې باندې اجر ډېر دی نور ورځو اجر نشته نه ځکه دې نه منع کړي وو. جمعې سره هفته یا جمعې سره جمعرات 2 روژې به بیا نیسي. خو نور شوال روژو کې که مثال چا شروع کا پیر منګل بود جمعرات اور کرالو جمعه راغله هیڅ خبره نه ده. نه لحاظه دا روژې په تسلسل سره نیول
یو پرلا پسې دا هم جایز دي او که انفرادي طور باندې بیل بیل ځان لنیسي نه دا هم جایز دي. نو ټول ملګري دا ازمو کې چې ان شاء الله موږ به دا روژې نیسو. زموږ د نارینه دی کې کمزوري دي ټیک شو که څه چلې زه مزدوري کوم څه چلې زه دیړي کوم څه چلې زه کار کوم. زنانه دی کې تکړه دي خبره واورېدله مسله کور ته لاړ شي زنانه ورته دا ترغیب وچلوي. زنانه یې نسي زنانه نیک اعمالو کې تکړه دي تهجد اهتمام کوي قرآن تلاوت کوي ذکر اذکار کوي وظایف کوي. دا نارینه سر خوړلي بس اعمالو کې ډېر کمزوري دي. ایک کدو کسه کې نه تاسو دا ذمہ داری ده چې زنانه هم په دې باندې پوهول پکار دي چې هغې د اعمالو اهتمام شروع کړي. نه تا چې ترغیب ورکو هغه چې شپږ روژې ونیسي نه تا ته به اجر ملوي. البته یو سړی معذوره دی ګردو مریض دی یې شوګر دی های لیول چې ډاکټر ورته ویلي چې روژې مه نیسه هغه د نه نیسي خیر نه نفلي روژې دي خو فرض نه دي مستحب دي. نه دې وجې نه انشاءالله ټول ملګري به د دې خبرې کوشش کوو. اوس موږ سره 20 ورځې منځ کې شته دي 21 ورځې چې دې کې د شپږ روژې ونیسو. الله رب العزت هغه اجر چې کم وعده الله رب العزت موږ سره کړي هغه ټول اجر موږ تاسو ته میلاو شي انشاءالله. ټیک دی که نه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا الله ونستغفرك ونتوب اليك امين برحمتك يا رب.